کړه سابقه شوی دا شهیدان شهیدی کړی دا سفارش کوما چې دوری په قائم نشي رجم نشي قصاص نشي وغيرها وغيرها نمن حال شفا دون حد من حدود الله فقد زاد الله في ملكه دا الله خلاف په حکومت کې ومن على خصومت بغیر سوچ دا چا مدد کوي په ذکر کې خبر نه ده کان فی سخط الله دا الله په غوسه کې نه په حدود او قصاصونو کې با فیصله نه کوي بخاری تیار ده یو خزر غلای کړي دا فاطمه د بنی مخزوم غلا کړي دا سوق به سفارش وکړي اسامه وایي راغی اسامه د پیغمبر خو محب رسول الله ورته وایي راغی یا رسول الله ان قريشا اهمتهم شان المرت المخزوميه خدای لاس کړي دا خوري خپکی فرمایي اسامه ته اتشفعوا في حد من حدود الله دا الله د حدود قائم کول کو سفارش کوي دا چې فاطمه فریدا لو ان فاطمه ابنه محمد صلى الله عليه وسلم اعاذها الله من ذلك خپل طرف نه ويم لقطات يدها دا خو يهود سره اهل کتابو چې مشر سړي په کې غواړي کو هغه باندې نه قائم غریب باندې به قائمو دا خو باندې پارچا به قائمو بس تاګه چې اوس موږ د اورت پر خبرې کولې د مولانا مفتی شفیع هم شروع کړی و ته چا د پاره منډه په دې خصوص کې غل د پاره دا کمار د پاره سودخور د پاره جوارګر د پاره نو سدي یکل له کفل منها د دم پکې برخه شو هغه چې څومره جرایم کوي د دم پکې برخه ده حضرت عمر وی عبد الله نه مشرکوما ولید مشرکه د چې څه غلطی کوي بیا به زما صلی الله علیه ما مشر کړي دي پوهیږي په خبره نو الته پکې نصیب ویلې دلته پکې کې فلسو کوئی فلق نشته دي اسو کوئی نصیب شامل نه پځات او کفیل برابر تویل شي او دې الله په هر څه مقیتن طاقت لرونکې و اذا حييتم بتحيه کلا چې دعا د جون وشي یو سړیتا د جون دعا مطلب پکې السلام علیکم دی دې دعا د جون ولې وایي چې په خاني ټکې د دې پر سو حياك الله حياك الله الله دې جون دی لره حياك الله اسلام راغی حياك الله کټ کو السلام علیکم پتا دې سلامتی جون دم پکې راغی صحت هم پکې راغی او ډېر خبر راغلی ټول خبرې دما قبل سره بیا لګو پیغمبر ته سفارش کو شفاعت شو اوس وای مونږ او تاسو سفارش کوي دا حیتم دا ترغیب فی الشفاعت الحسنه دام ترغیب شو په شفاعت حسنه او حیا یحیی تحیه نو بس دلته شو دو یاګان اخر ته حذف شو اداغه پدې کې دا ها راغلا ها تانیس راغلا نو تحیه شو دعا بالحیات و طولها دا مستعمل شو په هر دعا کې حیاک الله داغه نبی اشتروي السلام علیکم شو دې ته ځکه تحیه وي دعا د ژوند دغه السلام علیکم او دا الله نوم دی اوس دن سبب السلام خانو سبب نه تحیو تاسو دعا د ژوند کوي نه جواب غوي خد هذه السلام علیکم تو وعلیکم السلام و سروايه پتا دي هم او پما دي هم او علیکم السلام ورحمت الله وبرکاته د دینه بزیات نه کوي اگر چې روایت کمزور شته او برکاتو پېشته خو ټیک نه دي اگر مفرد ویلې السلام علیکم و علیکم السلام چې قد جمع وایا بان تقولوا علیکم السلام المسلم باول باندې اول طرف ما په الضر یو روایت ته مغفرتو لا دوله برکاتی غیر من پر اتفاق نشته دي جواب ورکې خدا ده او ردوها یا جواب ورکې مثل ده داوک او کدا وکان خدا دي وقد نسو چې جواب سلام مسون واجب سلام چول سری سنت جواب اسله فرض جواب په قران ثابت ته په حیو او دا بل چې سلام واچو سری دی سلام واچو ونی دی ویلی نو سنت شو اگر غن جماعت ته نو سلام سنت کفایه دی او جواب ورزول فرضی کفایه دی یو سره چې خبرو کړي وایذ الجماعت اذا مرلو یو په سلام وشي او د ناس نو یو سره جواب ورکړي مکار کې شي بیا پکې کوزواله جنیوا او د محارمونه نو
خپل خزانوانو چې سلام اچول غلط دي او جواب ورکول غلط دي نو دلته به نقل کوي سلامک مکروه علی من ستسمعو د پښینګړ کیوما زمو یو میاسه بو اوسم شتري سواد کړي او السلام علیکم چوي ته طالبان سلام الله شلک طالبان سلام ذکر چې ذکر جو سبق تناسو السلام علیکم ما به سبب السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم تم شو نو ما وت دا شامینا شار شروع دا شار سلامک مکرون علی من ستسمعو ومن بعد ما ابدا يسن ويشرعو سلام دی مکرو دے پاک چاچتے اوری او دا دین پس بیا مسنون دے و مشروع دے مصلن و تالن ذاکرن و محدثن پا منظور السلام علیکم نبی ہوتا قرآن نہیں ہویا السلام علیکم میں مو آیا ہوتا تسبیح آئے سبحان اللہ ذاکر دے حدیث بیاری خلقتا خطیب ومن یسغا الیہم ویسموک تقریر کے خطبہ لولی او خلق کو توقی دے دے السلام علیکم خلق خرابی مقرر فقہ جالس لقضائه سبق قرئی او بل فیصلے کئی ومن بحثو فی الفقہ دعهم لینفوسک سبق لولی کرو سبق قرئی پریدت جو بل تفید ورکی مؤذن اعظم مقیم مدرس اذان لولی بانگ او اقامت کئی سبق لولی کذل اجنبیات الفتیات امن الزوان پردی خذی بندو ولعاب شطرنج وشبه بخلقهم یود شطرنج لو بکی ابل وترناس ومن والد له يتمتع صدق بالبسر گپ شپ لگئی ودا کافرا ایضا ومخشوف عورت یو سڑے کافر دے سلام پہ ما چوا بربند دے سلام پہ ما چوا ومن وفی حال التغوت اشنو پلو بولنا سے پپت حالت کی ودا آکلا الا اذا كنت جائعا وشي دوڑی خودی السلام علیکم میں مکوا کوگئی وچ ما تباوازو کین خیر دیوکا وطالع منه انه ليس يمنع اوازتکی كذلك استاذ مرنن مطير يسره دے دم دے خلق درمگیری خی اتل سلام چه بل مرغان ولوسی فهذا ختام وزياتا فودا ختم شو خبر پس خلاص شوان وی پیدی پکی کئی خبر پوشی نو دا انسان ته جراش سلام باچه سنت کفایه جماعت اگر کور کے سوک نہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین بوائے او دا بہمنے چاگا السلام علیکم نزخو وعلیک السلام بہمنا دا معشوم سلام دا مجنون سلام ویز چیوی ہم او بیا پکے دا شامی او بلشت اذا کتب الخلیل الى الخلیل حق واجب رد الجواب یو دوست بلدوست خط ولکین پا سلیمانی لکل جواب واجب دی فإن الإخوان فاتهم التلاقي درون ملاقات ختم شعري فماثلة بأحسن من جوابي الذين خص لا إحسان سرع جواب ورقلي سلامي عليكم والديار بعيدة وإني عن المسعى إليكم لقاجز زمان فتاة السلام وتنخل لدي أدرتون كمزور إما فهذا كتابي نائب عن زياري إذا زما خطه زما فزي والار دي وعند عدم الماء خطه مجايز شبونين تيمم بنوي بعد تقدیر سلام اچھے او دای طریقہ شو او فاسق چی پی سکتے پڑھا کہ پاغمانی بسلام ناچے پدے پوشوی و ابتا بعض بکراتی حنی الزہری السلام علیکم املاح کتک او ادا مکروح دی پدے پوشوی وقال کسین حرام نور پاکی گولا انحناد الراس ترکتک وتقوی نحرسی او ید نوجن او چې د مالداري د وجې دا غلط دي البته خسرې د دینداري په بنیاد لاس کولې یا د علم شرافت نه خیر وي ابو عبیده او د عمر لاس کول کړو او دا بل سبحك الله بالخير په خبره پوښوي نور بنکي او چې مرحبا په خیر علي په خیر دې په سلام جواب نور پوښوي ان الله لکان على كل شيء حسيبا الله په هر څه حساب کوونکی نو سلام باچه او شفاعت وکي او سلام شغل پکې مدن نشو الله لا اله الا هو الله دې حقدار دې عبادت دې حقدار دې عبادت بل لا يجمعنكم لازما بالله تاسو کی په قیامت کې لا رتی شک فراتلو کې نشته چې الله حسیب شو نو د حسیب معنا قیامت به قائم شي نو التبه حساب کتاب کوي دلته ویلې چې الله حسیب دې ان الله لا كل شيء حسيب حسیب بکله حساب کتاب بکله کوي الله لا اله هو لا يجمعنكم يوم القيامه لا رتی
اوس دا خبره چې قیامت براشي او من استق من الله حدیثا السوق ډیر شین الله نه په اعتبار د خبر سره دا معلومه شو چې دروغ ویل د الله نه قبیح دی او ذاتا قبیح دی. فما لكم في المنافقين فئتين مخکې بیا لرو هذا آل عمران کې دی د احد قصه ویلې وه. اوس دا غي تتمه د تتمه څنګه دا عبد الله ابن ابي او د مرګري څنګه دي خ خلق دي کې بعد فما لكم سيتافرا تفرقتم في المنافقين اختلاف کړي په منافقانو کې څوک خدي او څوک بد دي بدل شي ولی بدل کوي پرې خلاصي الله ارقسم الله وبصير بما كسبوا او خپل عمل باندې ارکاس واپس کول ته اتريدون تاسو غواړئ ان تهدوا من الله سبيلا تاسو بللو خیراتو چې الله گمراه کړي ومن الله چې الله گمراه کړي دا پر رب الله بیا ودو ترکیکو دوز غنی لو تکفر تاسو کافر شوي کما کفروا نو شی بتاسو هغه برابر من سے پدې کې دوستان اویا حتی هجرت کو پلار د الله چې هجرت نه کړي پرې دی بینو وای آیت ظاهر دی چې هجرت وکاو اپسر د اسلام کې وو بیا د هجرت درې ترجمې دي د دار کفر دار اسلام تزه مشهور ترجمه د داس وطن ترک المنهیات ګردام یال در والمهاجر من هجر ما نه الله دام هجرت محرمات پیدا اوس آیت کې هجرت ده چې jihad ته وتی نه نو دا بتلو بس یو سال خروج القتال په دې کې آیت هجرت معنا قتال تکرار منافقانو وته الا به هجرت کی کدا هجرت نو کړي بیا به قصه خراب وي فإن تولوا وابشوا فغزوهم نسيه طاقتهم وقتلهم وجليه حيث وجدتم كالجموعين ولا تتخذوا منهم وليا من سي بريك دوستان ولا سيده بچكون الا الذين يسلون مگر هذا خلق با ننسي يسير الى قوم بينكم وبينهم ميثاق چې په وش یو قوم ته چې موږ د هغه کلی یو سره مرګ شو هغه کلی سره تاسو وعده ده موږ د هغه کلی مرګ شو بس هغه سره تاسو وعده جنگ باندې کوي موږ سره هم نه کوي یو قوم ته تاسو د هغه په ملک کې وعده ده یا يسير يا قوم بينكم وبينهم ميثاق او جاءوكم يا والذين جاءوكم عطف دي على السلة إلا الذين سنوا إلا الذين جاءكم غرقة شراشتاستا وقد حسر السلوم سنه تنكيوي خفدي نستاس را جنگ کئی ندخف القوم سر جنگ کئی الک نستاس سر یونو داغی سر دا سر سنه تنگی ان یقاتل جنگ استاس سر دا دشمن دخف القوم پا حمایت کی یا دخف القوم سر و جنگی ولو شاء الله ولسلطهم بعض سرت ولایتونه منسوخ دي دا پای چې وخت المشرکین راغلي کله الله دې تاسو مسلط کړی په دې باندې فلقاتم جنگي دي اثر پاینه تسلوکم کذالک تاسونا تاسو جنگ نه کوي فلم يقاتلوكم نه جنگي تاسو سره ما علمتم من تمكنهم من ذات طاقت لري والقوا اليكم السلام وړاندې کړ تاسو ته صلح دې ګرځول الله سبحانه وتعالى پاګیمان سبیل الله سيدون آخرين يوم يوبل جماعت غواري ځان بد استاسنا اي يعبدوكم جزان فامر کې استاسنا ويعبدوا ځان امر کې قومه د خپل قومنا قريشان تو استاس سره یو تاسو تو استاسو او كل ما ردوا الفتنه هر وخت دعوت شي واپس شي فتنه ته دعو الى الشرك یا قتال المسلمين چې مسلمان خلاف جنگي نو اور کې سو په هوا واپس کیږي په دې فإن لم يعتذلوكم کدی نو واپس کی تاسو نه نو وړاندې کې تاسو تابعداري او نه باندې خپل سنه نسيه وجنيه کوم ځای کې تاسو وایي وهدايات ما قابل مقابل اما بالايجاب والسلب واما بالعدم والملكات التسويل فإن يتذلوكم فلم يقاتلوكم والقوا اليكم السلام فما جاء الله فإن لم يعتذلوكم التا نت اثبات دلتا نفشوا التا والقوا اليكم السلام دلتا لم يلقوا اليكم السلام التا يكفوا يدهم دلتا لم يكفوا يدهم شو یا اجاب وصلت یا عدم والملکت کتابونه دی ویلنا نو دا بسنګ زده خلک وی کتابونه مو او ترجمه کوا او تفسیر وای لاول به ځکه دغه براوړې هدایت حکمت حکمت چې مقابله راځي د اعراض من کې راځي دواړه وجود دي دواړه ادمي دي یو وجودي بل ادمي دي
تفصیلات به زګي مفصله براشي مقابله بکې ابو سلم ستوي عدم لکه ستوي دا به ذکر دلته دا اسی اشاره به توګه وښ مطلب تفاصیل جګوري علم بټول کې واولائکم دا کسان جعلنا لكم قالوا استاذ علیهم قدیم سلطان مبینا دلیل واضح وما كان لمؤمن سلوکي حال د مؤمنانو بیانې پس د بیان د حال د کافرو منافقانو سو کو شوی jihad کوا نو چا سره کوا وما كان لمؤمن ندي صحیح د پاره د مؤمن ندي مناسب د مؤمن لپاره ان يقتل قتل فيه مؤمن المؤمن به نه قتل کې الا خطأ مگر د وجه خطانا لعله الا لخطأ د سوجنا مگر د خطا دې مطلب دا نه شو چې قتل خطأ روا شو دغه چې معنا شان د مؤمن نه قتل کوي مگر خطا دا استثناء منقطع ده او خطا کتابونه چې ګوري باب الجنایات وره فقه او غن نه په فقه کې 15 قسمه وجل 15 قسمه وجل پسو شان پس به وجل بل باز دي عمد قتل عمد وسلوالا توپک والا تماچه والا چاړه والا چاکو والا چې عادتا باغی قتل کېږي او په دې اراده ورشه چې وجه نه مې دي تسوي قتل عمد او داغي بدل څه شی دی لاولنا قصاص اګه خپلوان داغي مړي عفو کوي یو عفو دی وکړي اسی عفو کوي کپه پیسو کوي غزان واسطه خو مگر په کیسه د قصاص پای کې بیا خون بهاشته خون بها پکې نشته دغه ته خون بها نه وي هغه صلح یو بل دې قتل خطا نو خطا فی القصد خطا فی الاراده او قصد او خطا فی الفعل خطا فی القصد توي ما وی چې زدا سره پلان کړي دا زموږ دشمن دی دا کافر دی هغه مسلمان ما وی کانه دی هغه کانه نو سره ما یې سره غوايو می خدا هغه بنی آدم ما یې یو څو غواړو شو بل څو قص خطا فی الفعل ولم یو ولګید بل قسم دې یو کړي دی خو شو غره نام فعل می خطا شي درس نو وکاو د سی وکړو یو لار بل ولګي یا یو مشتو دا غنه که شوت په بل باندې ولګي بل دې ته سوې خطا په فعل ما خدا سره دا مشتو دا په خطا په فعل نو په خطا کې سکیږي خون بها به ورکوي سړې دی وجلې دی او غلط کار کړي چې به احتیاط کړي ورکه به کفاره شافعی سے فقط لعمد کې کفاره شته نور علماء یې نشته دي ابو حنیفه احمد وغیرہ نشته دي هغه په دې کې نشته دریشو شبه د عمد پکې دی مس کې پات شو مالک شبه د عمد نشته دي عمد ته یا خطا ده امون وی دا نور امامون شبه د خطا نشته شبه د عمد شبه د عمد کانه راواله پنیت د وجلو لرګي راواله پنیت د وجلو وعادتن په خلق په کانو باندې وجل نه کوي په لرګوي نه کوي دې ته سوي شفا د عمل دا ابو حنیفه وګدا غټ لرګي وي کوړو کوي وي غټ کاني وي کوړو کوي ولو بي ابا قبيس صاحبانو شافعي نه وړو کې کانه دي وړو کې لخت دا غټ کو تک نه دي چې په عادتن کې شي مرګ دا په شفا د عمل شو پاکیم خون بهاره او پاکیم کفاره سولال سلور شو عمل شبه د عمل او بل پکی خطا یا فی القصد یا فی الرضا دریل علی خطا شو یو جاری مجرا په حکم د خطا کی چلیږي په حکم د خطا کی گاون کی میسو ګوده دې زبی احتیاط شم پاغه وختم مرشو دې څوی چلیږي په حکم د خطا کی احکام د خطا عمد شبه د عمد خطا جاری مجرا د خطا او قتل بسبب قتل بسبب پیجنی په سرکاري لار کې می کوه استلې ده په سرکاري لار کې می لرګي خودي دي کاني می خودي دي خپل لار مين نه ګور خپل کور لار ځکړه نو ته په دې سکوله کې دوه ورزيدو امر شو دې ته سوي قتل بسبب په دې کې کفاره نشتري په دې کې بخول بها ور کوي وما كان من يقتل مؤمن الا لاجل خطأ په یو حالت ته حالاتو کې مگر په حالت ته خطا کې یو علت ته وجنا مگر د وجه خطا نه اسلام متصلا نه ما كانوا من يقتلوا من لعلة الا لعلة خطأ
یا فی حال الا فی حال القطع. ومن قتل مؤمن خطأ سوک چې قتل کی مؤمن په خطا باندې په تحریر الرقبه پس بدل عظیم دی آزاد ول دمرای مؤمناتین چې ایماندار دي. او تفسیر مدارک پر یو وخت د دنیا نه یو مؤمن ختم کړی دی، یو مؤمن نه په بدل کې برازي بل مؤمن براولي، بل مؤمن و پیدا کړي، نو پیدا کول حضور شم کوله. نو دا سړی چې مؤمن دی او مړی دی، نو په دې مؤمن مړی کې سړي په دې کې آثار د مرګ پراته دي، ځکه دې سو اصل کې کافرو دا مړی خو څه کوي کنه. نو دا د مرګ یو اثر په پروت دی، نو زه به آزاد کما یو قسم ما ژوند دی کو. ودیتون دیت مسلمت سپارشی علی اهل دغتا خپلوان ته دیت ورکو الا يصدقوا مگر اغي خیرات کو مونږه سو اخلو اسی معاد کو جمعات لیکن ان پس الا يصدقوا فإن كان من قوم عدو کدا مقتول د قوم دشمن نه یو مسلمان راځي وطن ته او قوم ټول کافر دی هغه داری حرب کړي یا دلته دی زمیان نه دی ګوره دیر آغلی دلتن دی اسی کی پوتانی حرب کی او دیتا ہوگئے مسلمانوں اما قتل کرو نو پتہ رقبتی مومنن بیا تحریر رقبی مومنین اخون باقو ذکر نیشی ورسائی نشتی نو ورسائی دلتا نشتی چالا ورکو حضی معلوم تپوس کی حکومت دیواری کنو فإن كان من قوم كغدا مقتول يقومن بينكم بينهم ميثاق تاسو دای په مس کې معاهده ده چاله کوي بل بنوجو یا زیمی دی نو دیت ورکو سپارش اهل ته څومره ورکو ابو حنیفه څومره چې د مسلمان دی دومره راغو سو کوئی نیم دی سو کوئی ثلث دی وتحرقوت المؤمنه آزادول دی د دیتی رقبی مومنی فمن لم يستطيع فصيام شهرين فعليه صيام شهرين په دمن روزه دوه میاشتې متتابعین پر لپسې پاتې کوي په پکې نه غوړې کې یو ورځ پکې مار کې بیا بسر لذي بیا بسر لذي بیا بسر لذي او کفاره په خطا کې شته په عامت کې شافعي په یو قول کې په عامت کې خو خامخا شته دلته لا جرم چې کم دې کمزور دی ته جرم سیوا دی خامخا دی ورته نور علماء یې نشته پکې او توبه من الله شرع لكم ذلك دا توبه طرف الله وكان الله دي الله عليم حكيم په دې وخت کې کلی دي دا پیسې چې خپلوان ورکړي د دیت په څوک ورکړي دا به عاقله ورکړي کتابونو کې دا دي کنه نو عاقله جرم نه کوي ته لا دروازو مېدا مواسات دا سړی د مقتول مال خرابيږي غم خوري او سره کوي ومن يقتل مؤمنا متعمدا څوک چې قتل کوي مؤمن فقصر قصد وجل کړي دی وراغه پسې فجزاء جهنم خالد فيها جزاء جهنم دې طول عمر به وسی وغضب الله عليه الله تقصده ولعنه او دخل رحمت نه پسند کړی دی وعد له جهنم عذاب عظیم تر کړه پر عذاب اوس د دینه پس چې دا قتل عمدن وکیل سن چلو شو نو بس خبر خلاص جهاد خالد فيها بعض حضرات وای بس دقه جزاء او توبه نه قبليږي ابو هريره پکې دن نکا معاویه پکې دن نکا عبد الله ابن عباس پکې دن نکا ستابین پکې دن نکا وې دې صاحب توبه نه قبليږي لیکن بیا جمهور علماء قبلي ولي قبلي بخاري بلولي چاچويري هغه چې نه سیمول نو هغه دا وای عبد الله ابن عباس ته مجاهد خبرې کوي بل وته کوي ودا په قران کې چې وای په سورې ورستو سورت کې راځي هغه چې مونږ وایو چې هغه کسان چې هغه لپاره دا چلو شینو الا الذين تابوا پک راځي نو هغه پسند چل کو نغورته وی هغه سره مسلمان وی او غلطیو کی دا هغه خلق خبر شو دستنسا او قبل چې راځي نو هغه سره په کفر کې غلطیو کی په کفر کې کافر دی او قتل کړي دا حکم ځان نه دی او دا مسلمان د حکم ځان نه دی عبد الله بن عمر کو کل دا منسوبه ده الا من تاب و توبه نشته سترګړه دندې شوی توبه نشته دي ان له توبه توبه کم دي سره وجلې به او ته بچ لیکن عام صحابوی توبه قبلی او بیا کته چې التوی توبه قبلیږي نو دا ورس دا خو د کفار واکه دي وی جمله خبریه ده او جمله خبریه نسخه نه قبلی الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا دا خبري عامدي
نو دا ټول په کې دنکا هغه وای دا چلتي ابن عباس دا وی لمن قتل مؤمنا توبه فجار فسلو توبشته ویلا نا جلساوته ما كنت هذا تبدا فتوخ بتانا راکولې هغه وی تاسو نه خبر کله د عبد الله ابن عباس توبه نه قبلي کله وای چل دې توبه نه قبلي سره یا ابن عباس توبه قبلي کې وینا شاګردانو ته ابو خدمت کوي توبه قبلي کې تاسو نه خبردار هغه په چا پسې قتل پسې ذکر ورته توبه نه قبلي کې چې دې قتل ونه کړی او کله کله وای د عبد الله ابن عباس مطلب دا دی چې دا د سړي بدل کله ور کوي خو جمهور علما خو وای قبلي او داغه د پاره بیا سوی کله وای د خالد معنا خلودن مقصد ډیر زمانه په جهنم کې ټول معنا خالد معنا مقصد طويل یو جواب شو بل جواب دا جزاء دا او بل جواب دا دی بل په حدیث دا دی په بنی اسرائیل کې یو سره یو کم سل مړی کړی یو کم سل مړی نو چا ورته توبه می قبلی کی چانه تاسو کو یو سره مولا سم نو کنه هاي ستا توبه قبلی کی دا بلې پسې مړ کسلې بیا چا پسې روان شو چې توبه می قبلی کنه قبلی کی مولا وته ستا چا وته حالي مو وته نو دې کلی کې مو سیګه دې کلی کې غتن کړی بل لارشه روان شو درګه اسخا کوټه چې د ایمان تورا سي ته روح مرګ راو سي فرشتي رحمت الله علی روح ورو جنت ته توبه استلیا فرشتي عذاب کم دي توبه استلدا نو الله په سلام کړه فرشتي راولې کوي لازمه کا کچ کوي اسخا کوټه دې کې درګی یو زمکه کچ کوي هر زمکه ته وی نږدې شو تاو دې ته وی چې لښن لري شانو دا زمکه ته لري شو هغه یو لښ اخوا شو توبه قبول شولا نو چې بني اسرائیل قبلي کې تل تبم قبلي کې نو دا زمونږ علما په کې لیکل کوي جمهور اکثریت علما په دې قائل نه او دا نور په کې داسي وي کله د خلود مقصد طويل ترجمه ده کله دا جزاء ده دا جزاء ده کول کوي او نه ور کوي اګه بیا یې کثیر اعتراض کوي چې خارج کې ولادي څنګه توبه قبول شي قیامت کې هورازي مقتول براشي قاتل بیني ور ویني به دی ویږي چې الله تاسو کو د پسو چلے او مطالبه دې کوي چې به کثیر مطالبه دی چې مطالبه کین الله پاک بدره مقتول ته شیخ کار کی غټي غټي بنگلي دا شادي دا څو غاپ کوي مزاپ کوم جو خلاصه شي موافق نو دام پکې خبره چې ګوري ابن کثیر پکې دا لیکي چې او توبه قبلي او بیا دا غنه پس قد قال ابو توجم في هذا جزاء ان جازاه لكن قد يكون ذلك موارد من اعمال الصالحه تم الرسول جزاء وترسيقنا وهذا احسن ما يسلك بتقدير القال في النار ابن عباس ونفاقه لا توبه له قول جمهور توبه بالخروج والمقصد الطويل دا فكرازي ابيا وهذا خبر او مخي والذين يدعون ما الله اله اخر الى من تاب وهذا لا يجوز نسخه لكن وما مطالبه المقتول يوم القاتل فانه حق من حقوق الله به لا تسخ بالتوبه لكن لازم مطالبه شن دي بجو خامخه نبيا بداغه دفاله قیامت کې الله پر ابو مطالبه لكن لازم مطالبه وقول مجازا معصوم فضله اجر يدخل بالجنه او يعز له المقتول بما يشاء من فضيله خطر بنگلي ورکی ونعيمها ورفع درجته نام پکې بوه نو دیکھې ډیر خلک پکې قائل دي توبه نه قبليږي دا پکې راو وهذه الايه مشتمله على ابراق وارعاد دا مشتمل له په فرقا باندې او فقرصا باندې وتحديد شديد یا پکې سخت موږ کله کله وایو په قران کې تشدید او تغلیظ دي نو دا پکې هذه الايه مشتمله على ابراق وارعاد والتحديد شديد وابعاد وقد تأذ بغير ما خبر ورد عن الرسول فقد اخرج احمد والنسائي هر گناہ الله پاک کړي چې مواد کې مگر رجل موت کافرن یا سړی موت مؤمن عمدا بل منعانا سوچ مې د مسلمان په وجلو کې په دې کلمه اوق وبل کې د سرمات کې آیت من رحمت الله بل حدیث دنیا دی ورانه شي او پیها دا آسان دي د مسلمان د قتل که اسمان والا زمکه والا شرک په دم د مؤمن کې الله به جهنم دند کی بل روایت ابن عمر نه که پیران باندې دا وشي دي سړي په قتل کې الله به ټول نسکو واچي په جهنم کې ربي وجنا موت لوي قاتل به ټول مر په جهنم کې لیکن عام علما وایي چې دا خبره تشدید او تغلیظا دي کله وایي دا جزاء ده کله پکې وایي خلود مقصد طويل دي او کله نور خبره کوم دار علماني ګوري کې کثیر عام علما دغه سی وایي او لږ علما په دا بل شانتي وایي شاف کې دا ویل چې من قتل مؤمنا متعمدا یعنی حلالي غنیندام پکې ته کرم ویلي لیکن دا خبره عامه ده
دا جواب پکې ټیک نه دی چاوي قتل د مؤمن کوي او حکم مستقل ثابت شي علت پکې ماخذ وي مؤمن زکه واجنما چې ایمان پکې دی ودام جواب خنه دی یا ایها الذين امنوا اذا ضربتم بیا به jihad کو ایماندارو کله تاسو jihad تلاړ شئ وګوره تحقیق وکوي دا سينو چې کشمیر ته زما او jihad ته زما هر څوک چې مخه هجرت دی وباسه اذا ضربتم في الارض سفر کې پزما کې فتبينوا تحقیق کوي فتلوا بيان الامر في كل ما تاتون وتذرون ولا تعملوا فيه غير تدبر به سوچ کار باندې کوي به سوچ کار باندې کوي ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام موعظ بعد دغه چې تاسو سلام مخامخ کی لا تبلیغ تاسو سلام راورسي لست مؤمنا ته مؤمن نه او طلب کوي سامان د دنیا دا یو سړی دی د پیغمبر خدا د زمانه کې دی صحابه کرام تللی دي یو سړي ګډ شي سره ولې او سلام یې چولې دي سو کو اله اله وي سو السلام علیکم نخد اسلام ویلا او دې چا وجلې دي دا غینه پس الله پاک د حکم علی کله دي پاک کله کله دي اسامه د پیغمبر خدا خوګ دی هغه ته ویلیو دا دې مرګ کلمه ویلو وی د یاره ویلی هل لا شقت غلو تایز شولو تا ظن معلومات د ظن وي په دې پوښوي نو دا پکې هم خبر دا مرج من بني سليم هغه دی وخت السودي مرداس بن هيك ما غنيمه له وجبل الاحمر فاو الى كهف جبل وتبو سامه فلما بالمرداس الكهف كي لكينه ولا السلام عليكم اشهد الله اله الا الله وان رسول الله اسامه قتلته د وخت وجه غنیمت پر سمته اذا باسو چې دغه اسامه تاسو کې څه کارونه کړی دي چې دا یو کړو په دې چې واپس نو اسامه بارک په څنګه نه کوي چې اسامه څه کړی دي نور مدینه سیف اسامه خدا کار کړی دی پیغمبر خدا دا دي کړی دي قالها متعوذ تعوذ بها قال الاسلام هل اشقد الخلقي فنظرت دا وتكتل بار تقدیر او تحقیقات وکاو سره به اسینه وجنه او طلب کوي سامان د دنیا زبیا خبرې کوم په زما په خبرو باندې چې څنګه نه چې صحابه خلاف کیږي دا صحابي دی اسامه دی دا خبره وشو کنه وای شوی دا دا چا نقل کما قرآن او حدیث نبی نقل بینکه الله معقولی نقل بینکه نقل نکی په تاریخ کې بکی اسی کسی خو وو وکړه الله معقولی دې خې کړی زموږ په څه کار او سپکه مو آیا غلطی کړی هم دی وای سپکه مو آیا الله في اصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا من حبهم بحبهم بحبي قد احبهم ومن ابغضهم بالبغض يبغضهم دا پکې هم یاد و توبې استری دی مایدادم ټیک دا خوبه یې دی مایدام ټیک دا خدا نقل په قران کې شته او د حدیث کې شته دا مو آیا چې نقل نشته تاسو طلب کوئی سامان دنیا فعند الله مغانم كثيره دا الله سره ډېر لوټ مار دی مغانم دا مغنم جمع دا غنیمت پیژنې ګړې شیلې کمزور دي شی بنوانی وای نو دې ته غنیمت به تکلیف میراو شي کذالک کنتم من قبل کته چې مسلمان دې زموږ سره ولنوسیږي نو تاسو تاسو موقع کې نو سیدای هجرت ولنه کوي کله بلا سي ثابت قدم ولنه دي نو مې کذالک کنتم من قبل تاسو مثال اسلام کو مخکې دي فتبینوا بیا درته مجل دی مکه تحقیق کوي بیا ته تحقیق کوي تبینوا فتبینوا بیا ورته او دینه معلومه شو چې ایمان د موکره هم صحیح کېدې شي او مجتهد کله خطا کېدې شي اگر که خطا دغه معاف هم الله سبحانه عمل خبردار دی اوس jihad کې الکه jihad تبزو او نه بزو ما ویلي کېدې شي مسلمانان چې مرشي چې مسلمانان نه مرشي دا غیر لپاره بیا تیزول کې ګوره لا استوي القاعد برابر ندي پات شوی ایماندار د jihad نه او سوا د بیمارانو نه سوا د نقصان مندون خلقونه او مجاهد په لار د الله کې قائد خلاص توي مراد قائد نه یا تو شعر jihad ته مزه دا مطلب نه چې قائد دی او فلاس دی اكو ولاړ خیر قائد نه مراد jihad نه پات شوی دی ندی برابر پات شوی د jihad په ایماندارو کې حالکون المؤمنین او غیر اول الضرر غیر بیمارانو په دې پوښتنه دا دغه ایماندارو صفت شو وایغه معرفه دا او دا غیر معرفه دا
او د معرفي صفت غیر معرفه څنګه کی تاسو ته یاد دي مخکې ظلمویل غیرو چون کې پر ابهام کې داسې ورخښه دي لا یطالب بالاضافه اگر کله معرفي ته مضاف شي لیکن بیا وایا چې مخکې یو ظلم خبرې کړې وي چې کله کله معرب باللام په دې پوښي پشان د چاوي دا تعدیزینی پشان د نکرو په معنا کن نکرته نو غیر لزر صفت شنو چې غیر بیمارانی او روایت کې راځي د آیت پیغمبر خدا ویل او دا ټکي پکې نو ویلی کا په دې وخت کې ابن ام مکتوم راغی یا رسول الله خلود یما نو آیت نازل شو دا په بارکه چې دې ته مستثنا شي د نوري خبر کې زید بن ثابت وای مالک الکول په سممز کې ابو یقین مکتوم راغی یا رسول الله قال نزل الله في الجهاد ما انزل وانا رجل ظریف هل لي مسلم او نه پوهیږم قال زید قلمي رتب ما جفا قلم زما شین دې لون دې وشین دې حتی چې سمانه وحی راغله او ورول بون زما حتی قال تريد من الله بيل شو غير اولي الزمان والمجاهد في سبيل الله کسان جهاد کې د الله کې به اموال په مالونو باندې خرج کوي دشمن کمزور شي او انفسهم پزان باندې مقابله کوي مال مقدم شو ځکه چې اکثر خلک لا اول مال ورکوي رسو ځان او چې کوم وخت الله غستل کول په سورې توبه کې قال ان الله اشترى المؤمنين انفسهم سره چې غستل کوي قیمتي شیخ الله ول انفس اخلي رست مال اخلي او د خرج کول دی خرج پاول کې خلک مال ورکړي الله مجاهد د الله په اموال پسماني فقاعدين مالي درجه یو مرتبه لا يقادر قدرها داغه مرتبه چاته نمول ولا يبلغ كن هذا لي حقیقت معلوم دی وكلا هر یو که مجاهد دی او که قائد دی وعد الله الحسنى که جهاد پر عین نه خبره صفا شو او که قائد بضرر خلاص بیان کړه وعده کړه الله الحسنى لخبدا او ورکړي الله مجاهد په قائد باندې اجر عظیم الثواب لو ابن جريج یو عالم دی هغه دلته پکې فرقونه کړی هغه دا مخکې مجاهد فی سبیل الله باموالهم هغه چې ضرر والا یو هغه باندې دا مجاهد سره په قائد باندې به ضرر یو مرتبه ورته او چې قائد بلا ضرر په هغه باندې ګڼ او بعض ذرات چې نه دا دوار یو دي نکله ورته درجه ویلا او کله ورته درجات تقسیم وکړو او دل ترازی دی وی دا یو د بل فمس کې او یا پړوي دي سبول درجن دی پړوي د بل پوري ګرانته اسروان یو یا کلا نو مزل نشي کولای دلته ولی بل پیش کړي سو شرایش په الله باندې ربانو باسلام دین محمد رسول الله جنت الله شو ابو سعید خوشاله شو باری بیا وایا باری بیا ویلي فرمای قسم اخرى بلم دیار فالله بالعبد سل درجه پیدا کیو درجه بل په مسجد اسمه کې عثمان دي شه د جهاد دي بیا مراد درجاتنا ذکر شي پایت کې د برات ما المدینه ومن حولهم ادخل رسول الله ربو قال تسری الا كتب لهم بیا مرسل اقت مراد او بیا وی یو ځله ته درجه وی بل درجات دعا دي هم درجه هم درجات دي یو مرتبه هم دا او مرتبه هم دی عنوانات بدل دی بخشش دی او رحمت دی مهربانی دا او دی الله بخون کې مهربان دلته یو حدیث تر نقل کړي نو هغه باندې بحث کړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي حدیث دی رجعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر کله تراغه پیغمبر خدا ورکه جهاد ختم شو اوس په جمعات منځونه وکول جهاد تراغه نه ابن کثیر دغه روح المانی والحديث الذي ذكره لا اصل له دا دي اصل حدیث دی کله کله وی ضعیف سند دی کله وی اصل دی مولا علی قاری موضوعات کو ته هم کمزور ویلې دي پوښی دام جاته قال كما قال المحدثون او بیا مخکې د قائدون مخکې مالو زړه دي ورسو کما قال جريد لیکن دوی دا خبره ټیک نه وفيه من تفكيك النظم ما لا يخفى ويوزل وتيو درجه ویلې بل ذل غني درجه ویلې یو درجه د دنیا شولا او غني درجه په آخرت کې شوي یو درجه په اعتبار د یسرا او دا غني درجه په اعتبار د اشخاص او د افراد سره ان الذي توفاه الملائكه ظالم مسلم اوس هجرت شروع کو جهادم شروع شو هجرت شو وطن بم پرې دی کړو پوخا د افغانستان خلک راغلي زم وطن ته موږ ته بګوري وي اوس وطن بګوري وای
وطن د دین د پاره پریته ورسره کته ته بګوړې وې نو وای د مکه خلک چې مدینه ته نه بګوړې وې پیغه خو نه مې چې هغه دام نه دي کنه ته څنګه خبرې کوي د دین د پاره وطن پر خودل دیتا هجرت ویلې ها هجرت د ابراهیم علیه السلام رسول شه خپل کله پر خوده دي کله دې په طرف ته فلسطین ته هجرت د پیغمبر خدا له شو شه او صحابه کرام مرګونه که د دین د پاره کې نو بس تک شه دي نو مشکات او بخاری بولل په کې فمن كان لله ورسوله فهيت لله ورسوله ومن كان يريد الدنيا او ما تزوجها فهيت الى ما هاجر اليه بس مقصد کې ګوره سي مقصد دی ان الذين توفاهم الملائكه فخبر پوښي کم کسان چې وفات کې غیر پرشتي کله توفت الملائکه کله توفت رسولنا کله توفاه الموت کله توفاه الملك الموت دا ټول پکې درنه کوم مخ یو ځل خبره کړي الله توفى المسلم توفى الموت ظالمين انفسهم پزان زیاته کړي هجرت پر خوته دي د کفار غاون اختیاري یا منافقتونه کوي قالوا فرشتي ته فيما كنتم پسکه وای تاسو د دین پس خبر کې پی اي شین كنتم من دینکم او دا یو عادت یاد درا چې کله ما راش استفهاميه او هم حرف جر په داخل شي نسب وای بیا به الف کټي فيما لما عما لما نتول كده فيما كنت قالوا كنا مصطفين الارض مونږه کمزوري ګرځول شو په ځما کې قالوا لم تكن ارض الله واسعه وايي اياز مکه د الله کلاو نو پاکستان نو بل وطن نو فتوحات دي داکسان زیاده غي وسلو جهنم دي وساعت مسلمه التوي وصل بعضهم بلايته هجرت واجب دي فلوزه کې طاقت تسړي الته اسلام د قائمول نبی دلته می په کثیر نقل کوي چې هجرت واجب دي خبره پوښوي نو کوم خلک د هجرت خبره کوي د آیات کې پیش کوا مثل هذه عامه في كل من اقام بين ظاهر المشركين طاقت هجرت لريو طاقت نوی د دین قائمول په خپل جو ظالم النفس مرتکب حراما بالاجماع ابن کثیر صفحه 542 الا المستضعفين مگر کمزوری چې پرشتي تروحالي کمزوری سړی زنانوي ماشومان دلته مثال ورکړي عیاش بن ابي ربيعه شو سلمہ بن هشام شو ولید بن ولید شو زنانه کړه حضرت عبد الله بن عباس منفضل شولا زویز شو عبد الله بن عباس ماشومان شنو دي خلق پات شو لا يستيون حيلة طاقت د حیلین لري اسباب د هجرت سره نشي چل نو ورسي او لار نمومي نفولائک عصى الله دا کسان فاولائک یعفوان الله بتعفو وعسى بیا کې هودو اشاره کوي چې هجرت په خودل جګړ جرم دی ایزان بیا ان تر هجرت امر خطیر حتی چې مجبور هغه د فرم الله امید دې چې معاف کړي او الله بخون کې مهربان دلته یو بل مسله وړاندې کومه دا مسله په برتانیې کې هم چېړل شي ولته یو څنګه مرګ عبد الرحمن عابدو هغه وی دعاګانی پس سنتونه پس فرضونه هم نشته او عربستان ولم په دې قائل دي نو داغي جواب کړو کله کې جمعه کوه کوي جوړ نشته دعا پس فرضونه یعنی فرضاً واجبا سنتا لزوما نو کدا جواب کې نو خل اکوي چې شته نو خیر استحباب او په موږ اعتراض نه تاسو بدعت کوي تاسو موږ دعا شته نو طالبان تکثر دا خبر کوم او طالبان په وکول غواړم او زما خپل رائے ده دعا کول پس فرض نشته زما سره مرګري یو کله مرګي خو زه خلک خبره کوم تاسو خپل شي مرګ تاسو کوی اوس دعا یو ځل ما دعا د سنتونو پس کوله په دې په خبر کې یو مدرسه وا اشاعت التوحید والسنه پاک مولانا عبدالرحیم استادو پاک مولانا نقیب احمد استادو پاک مولانا فضل حق استادو نورم پکې زلارم دوی ته پس دعا کوم ځکه څنګه زه د مفتی شفیع شاګرد یم کنه بل واسطه او چې کوم ځای موږ با جماعت وي دعا بل جماعت ته چې کوم ځای موږ با جماعت نه دعا بل جماعت نشته نو سړي خبره پېښ کړه ته دا خو نه منم
نو ما بیا دلائل به یو طالبو فلتی احد منو دا نورستان زما سره دوره کوله نو هغه ته ویلو دا خبري غلطي حدیث مطالعه کین پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم بعد د فرض نه پسو کې ناستو دا حدیث کان اذا سلم استقبل بوجهه بخاری راوړوا نو یوصل شپاره سما پدې کې ګور په ولسمه باندې ګور سمره د جوندوب وغيرها وغيرها روایت په دغه سبب بیا وایي چې پورته شې نه ما تاسو باندې پورته کېږي زه پورته شې نه تاسو باندې بیا وایي نو کتابونه اي دعاء اسمعوا جواب للاخر ودبر سوره المكتوب کومه دعا دې تقدمي دا فرض نوستو د شپې په دې منځ اخر بیا وایي ابن کثیر دغه مسلم اذا سلم استغفر صلاه استغفر الله اللهم انت السلام دا به حملم دعا صادره شو ويرى بوليدين کو په دې وخت ابن کثیر راوړل او ابن ابي حاتم سار منځ وکړو دعا کوي او چې پیغمبر کم کالو کې غته سوی مستحب قال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال سنا ابو معاويه المقري حدثني عبد الوارث قال سني علي بن زيد وسيد بن زيد وسيد بن ابي هريره ان رسول رفع يده بعدما سلم مستقبل القبلة اللهم خلص الوليد بن الوليد وعياش بن ابي ربيعه وسلمة بن هشام وزعفة المسلمين الذين لا يستوون حيلتهم ولا يهتدون سبيلا وقال المجرد حدثنا المصنع قال سنا حجاج قال سنا حماد علي بن زيد عبد الله ابراهيم بن عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو برسول الله الظهر اللهم خلص الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن ربيعه وزعفة المسلمين من المشركين الذين يهتدون حيلتهم ولا يهتدون سبيلا 542 نو دا غو اعتراض هم دی تاسو مې لري دا خو پیغمبر خدا لا سوچت کو نو صحابه کم دي تاسو د جماعت ثابت وي ما وی زیو خبرکم خطبه سره ټینګې ځان پیغمبر خدا چې با مسکاو د لاس به غوګونو ته چتاو دی وګو ته چتاو مثلا صحابه کار کا صحابه کې شي پیغمبر او امام براس لته تاسو بنو چتاو ښا پیغمبر به کوي تبین کې چې رکوع له بدلو نو الله اکبر به ویلې چې پورته کېد سمع الله مایدا خو پیغمبر کو نو تاسو پکې کم دي دا نور پکې کم نه وته چې قید پکې دا به کول نو وای لقد كان لكم في رسول الله دې نو ما لقد كان صاحب په یو زماره فهم دي نو چې ته نه بیا کتاب زماره پاتې نه دا پکې بل کتاب دا جامع المسانید دې د ابن کثیر کتاب دی او د مسند احمد حدیث پیش کړي او اسناد صحیح 145 صفحه كنا عند انس بن مالك فكتب كتابا علي وختي ولكو بقران غواشي ثابت ري زخفشو ما يا ابو حمزه لو سميتم باسمائهم كنون دي غستي انخا اثبات دي تل قران په دې کې څه پکېږي یو قاریان د قسم په زمانه کې هغه ته من قراوي او یا کسان شپه شولا استاد بلر په مدینه کې نه به سبق ویلي سبا شو د چا چې بطاقت وګوري خوګي راوړي چا بدلګي راوړو چې مالدارو غړي چيلې بیا غستي هغه به اصلاح کوله ساتلې وي او سبا کول به د پیغمبر خدا د کوډه کې خوا کې چار کې مصیبت زده شو خدای په ولې د پیغمبر خدا دی لره رااله په قبيله بني سليم باندې په دې کې زما ما حرام دي حرام د دې امیر حرام امیر ته ویل پرېدما داخله خبرو پالي او خبره هاولای چې کوم پتاس بس نیو راغلی بل خاصو نم تبلار پی حرام وي موږ تاسو بس نیو راغلی انتظار پې دی یو سره را مخ کې کو نيزه په کومندلا چې بیا مونږ نيزه په الله اکبر پستو رب الکعبه راغون شټول پیغام ټولې وجل انسوي پیغمبر خدا دې سخف شو په دی باندې فلقد رأيت رسول سم وقت كده كلما صلى الغداة يورزون كلما صلى الغداة رفع يديه فصلى عليه بدعاء بك ولا
فلما كان بعد ذلك نگان ابو طلحه دی یاد پیغمبر قاتل د حرام ته راغی یسته کې الله تعالی کړی دی اقرار شاه مسلمان دی قال عطان رفعه دی خیره کولی رفعه تفلت الى اخره. اخذ الامام احمد في مسنده واسناده صحيح جلد 3 138 صفحه جلد 3 اخذ الامام احمد واسناده صحيح. ودلست چې پیغمبر کړي هغه ته سوای تاسو په خپل اساس کوي. مستحب څه ته وای چې کله کله پیغمبر کړي، سنت څه ته وای چې اکثر کړي کله پرې خوري. دا ثابت شو. نو ستدي نفس څه وای واجب نه ده، ما واجب خو ته نه ما 118 صفحه د طيبي قول بخاري را واړه پرې پوښوي حدیث عبد الله بن مسعود دی سړی پر موضوع کړي او زبا پرې خې طرف پټنګ خې طرف ور دي وې د شیطان نه برخه پیدا کړل، شیطان نه برخه پیدا کړل. د دې حدیث په شریح کې ابن حجر اسقلانی سوی ابن المنجر مالکی وفيه حديث ان المندوبات تنقلب مكروهات. او په دې کې فی بي سوی د مشکات استاد من اصر على امر مندوب وجعله عزما ولم يعمل بالرخصه فقد اصاب منه الشيطان من الذال فكيف بمن اصر على امر منكر او بدعه كما قال. دا پکې یادوا فرض واجب مګانا او کچا ونکړه جزيبه کسو کیناس کې دي دا مو آیا چې دا بد شو، دا مو آیا چې بد شو تو خبره خلاصه ده. او دعاګانې ثابت دي استغفر الله اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا رد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد سبحان الله الحمد لله الاكبر. په یو روایت کې لس ذلی په بل کې وای یول ذلی په بل کې وای پینځیش او لا اله الا الله پینځیش کېدا په بل روایت کې درې سبحان الله درې الحمد لله سلور دي الله اکبر په بل روایت کې سبحان الله درې الحمد لله سلور دي الله اکبر ابي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. ويكن بخاري مسلم وغير كتابونه بلا حديث باندې یادي لو یاد وای پېفي دا پکې وای کتاب دعا ده دا نه مچ فرض ده ګوره، دا نه چې واجب ده، دا نه سنت موقت ده. که څوک کوي نو اعتراض نشته دي. اگر ته کتاب نو مې کتاب 145 يشتم جلد لجامع المساني والسنن لابن كثير المصنفين من الرجال والنساء والولدان. فاولئك عسى الله يغفر وكان الله غفور رحيم. ومن يهاجر في سبيل الله سوق هجرت کی پلار د الله کی یجد فی الارض بیا من پزمو کی مراغما کثیرا. مراغم رغام اصل کی خط ہوتا وای خاور پیګن دې طریقه وای. مراغم یو سره ولګي د خپل مقابل پوزه په خاور باندې کا کړه کی پوزه ولګاو کنه نو پوزه لګول چې څنګه د استقبال لپاره نه رسپکی کی پوښوي. یو ځل پیغمبر خدای او سره کلمه د شهادت وای او خط تصدیق سره نو جنت ته بزي. ابو ذر وان زنا وان سرق نغوي وان زنا وان زنا وسرق نو بدرم ته وان زنا على رغم ابي ذر کدا ابو ذر پوزه په خاورو کا کړو خپای نه دي کنه ابو ذر ویسي وان رغم انفا لکه په خپګي مونږ یې وان رغم انفا ابي ذر نو مراغم اصل کې لسوق الانف بالرغام والتراب په وس کول د پوزي دي د خاورو سره. نو مراغم معنا زید هجرت او دشمن ستا خپاله چې زیو ته میلاو شو خپه شمای زی به نه بیا براشي زبې وهم کنزم د برات ناشتي نو د پوزه په خاورو کا کړو شو خپای کړو. نو مطلب خو دغه شو زید هجرت ترجمه را شو زید خپه کولو د هغه مخالفو زید هجرت ډیر وسعتن فراخي اسوق چې د خپل کورنه هیت ک الله او رسول ته بیا ته مرد رسول په دې وخت ابن کثیر هغه حدیث بیا علی یو سره د بری سره کې سلمړي کړي دي تله دي فرشتي رحمت پس راغلي هغه پکې دنکا بیا په سوای طلب د علم د پاره تل هغه پکې دنکا دا ټول پکې دنکا وا وقد ذكر غير واحد ان من صال او في ثواب حج روان دي علم روان دي کسب الحلال روان دي بشور روړی پیدا کوي د دوست ملاقات روان دي صالح روان دي ما قبل اصول کار وشي. من خرج حاجا فما كتب له الحاج الى يوم القيامه ومن ختم موتا فما كتب له الموت الى يوم القيامه ومن خرج غازي في سبيل الله فما كتب له اجر الغازي الى يوم القيامه. دې پوښتنه دا ټول پکې دنکا او ابن کثیر په ګوره وای حق سره پکې وردن نکا اچ روان دي وطن پرې خو
ودل توايز هاجر خالد بن حزام الى الحبشة فحش ما رجع شو فمات نازل شدايته هرت روان ومن يخرج من بيته مهاجر لله بیا بل رواج زميره ہوتے فمات في الطريق بخاري ورسي بسلطة دایت پاکی نازل شو دام پاکی دن لکا ومن الحديث السائد بسهمت رجل قتل 99 نفسا ثم اكبر بیا تبوسكو اغم پاکی دن نشو بل زي من خرج بيته مهاجر في سبيل الله بیا مجاهد فخر عن دابر الساطين وقل فمات فقد واجر الله وهذا عام في هجرتي وفي جميل اعماله انما الاعمال بالنيات طول پکې دنه کوا په اراده شروعتي ذکرنا من خرج حاجا فما كتب له وجب الحاج الى يوم القيامه دا حافظ ابو يعلى نو دا پکې بل حدیث په من تدو خالد په سبيل غازي ابتغاء وجهه وتصديق وادين ام پکې دنه کا هر څوک چې په دې لار کې وته د دین د رضا لپاره لار کې مرشو ساوي هم دی الله بخون کې مهربان. بسم الله الرحمن الرحيم وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون أسلحتكم وامتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت للمؤمنين كتابا موقوتا. اس دو قسم منزونه دي یو ته صلات سفر ویل شي یو ته صلات خوف ویل شي. نو په دې فقہ کې چې کلم د مانزه بحثونه کوو کتاب الصلاه نو اول د مانزه شرایط بیانو او بیا دا غینه بس د مانزه فرایض بیانو بیا په مانزه کې شروع کوو د مانزه کې بیا فرایض دي فرض منځونه دي بیا پکې د یری په وخت مونږ راځي د سفر په وخت مونږ راځي دا ټول خبره کوي. وإذا ضربتم في الأرض کله سفر کوي دا سوز مکي ضرب اصل کې وهلو ته وایي یو شی بل را خلاصول چې په لار رواني خبره کوي او مکي را خلاصي کله سفر کوي نشتی پتا سکونه په دې مسله کې چې کموي تاسو لندوي تاسو مونږه کيره دلای چې په فتنه کې په امتحان کې په جنگ کې په شر کې مواقع تاسو واقعي تاسو کافرات او دا ځکه چې کافرانو تاسو ته دشمنان دي پډاګه. اوس په دې کې هم اختلاف ته اول سفر ستوي نقطع المسافه سفر وي او بیا پکې شاور الله هم لیکي او تفسیر قرطبی لیکي چې په لغت کې د دې څخه خاص تغنی شي دا شی دی او دا نه البته عرفي ټکی دی عرفي سره چې پټی ته وځي سمیداري د پاره وځي نو خلک وایي سفر ته نه تللی پټی ته وته سارات وته او دا یو عرفي مسله دی په دې کې شرعاً څه ټکی نشي دومره ده یو خدا مسله دویم د سفر د پاره څومره زمونږه پکار ده علي ظواهر ته پوس کې په یو روایت کې وایي 3 میله کله وایا 9 میله د مسلم یو حدیث دی بشک داود سے پاغه باندې عامل دی و چې دغه شان 3 میله یا 9 میله پس فرشي او عام علما وایي نه لسینه نه او زایو شپور مزلوی بس کار شافعی تم یو د قول منسوب کړ عام خبره ابو حنیفه شافعی او مالک ته منسوبه ده او دا خبر د عبد الله ابن عمر نه د عبد الله ابن عباس رضی الله عنه نقل شوی دا چې سلور برودا او یو برید سلور فرسخه او یو فرسخ 3 میله اتصلوی میله مثلا چوي را سفر په دې کې نقل کو د عبد الله ابن عباس د عبد الله ابن عمر یو مسله شو
امام ابو حنیفه او سفیان ثوری درې ورځې مزل امیال ممیال پکې نشته دی میلنا کو درې ورځې مزل په سیر متوسط میانه اونده سفر کول نه ډېر ګړندې لکه د اس په شانتي او نه ډېر په دمه په دې منځ کې دا پکې مسل شو او زمکه ویلا نو ظاهر کې په زمکه کې سي دل ترازی دریاب پکې مراد دی والمراد من الارض ما يشمل البر والبحر والمقصود التأمين که په زمکه کې سفر کوي که په چوبه کې کوي اذن سبب زم په هوا کې سفر کوي په کې دا بل څه نه وته خو مزل کوي دا مې یادو بیا په سفر کې دا بحث مشته دی چې نو اکثر امامان داسې وایي چې سفر چې وي هغه بسنګ وي دا به د عبادت وي طلب د علم لازم عمره لازم حج لازم جهاد لازم بچو له ډوړې پیدا کوم خلال لازم داکې لازم او په حسابو ابو حنیفه او داوود وغيرها وایي چې نه مطلق سفر دی په دې کې قید نشته هر سفر شي اے سافرتم اي سفر كان الذي وجد مهاجر قید پکې نشته دي او شافعي وایي سفر مباح كسفر التجارة والطاعة كسفر الحج ويخرج بالمعصية كقطع الطريق اما نصوص مطلق دي سفر او دا خبره چې معصیت دي نو دا تاسو د قران مطلق پر خودل دي او په نفس سفر کې ګناه نه ګناه ورس نور څه دی یو مسله ده نو ډېر مسلې دي په دې مسله کې چې بیا التلاړه نو چې کوم ځای کې سړی مقیم شو ابو حنیفه او سفیان ثوری پنځل سره سره مقیم شو بس دې په پوره مسکي پنځل سیاسيات شافعي او مالک وي سلور ورځې سره په یو ځای کې مت اقامت وکي بس مقیم شو احمد وي چې یوش منځونه سره په یو ځای کې کوي نو دې مقیم شو او که پنن او سبا کې وي نو سپېشته اتفاق دی چې اس په نشته نن سبا کوم نن بزم ستا کار کوم نو کدا کار نو نن زمو که سبا لیکن میاشتې راځو که کال تیر شو زی او په دې وخت کې دای دې کې خطرې وي عبد الله ابن عمر وی چې مونږه په اذربایجان کې شپږ میاشتې ناسو غوا راو شو نن به ور پورته کې سبا پورته کې شپږ میاشتې پکې تیر شو نو نام پکې وای او دلته تفسیر مظهری حواله مې درکړی دا مانګه موږ ته مانګه وایو کنه ملاح په جار کې سور دی سفر کې پکشته کې خزو بچي وسره دي دارنګ یو سړی خر قچر ګرځي موټي ګرځي سموکاری دي ټول مسافر کې قصر بکای کنه بکای وای کوي بل اطلاق النص خلافا لاحمد احمد وی خزو بچي وسره دي سکی پکشته او بازار کې خپل خزو بچي روان کړي په سفر روان دي نظر خدای خور دی نو دا سفر نه دی لیکن عام امامان سوئی نو پکې شامی تم نقل کوم و یو سره په کرامات باندې وګد مزل کوي په یو سره قصر بخوي او صفقه المسافت ته ویل شي نو چې قطع المسافت کو په صاحب راغی وکړو که په کرامات یو په پارس کو خوشره سفر نو دا په یاد وي تاسو به کله کله خلک وي دا یو سره ډرایور دی او زیو راځي د روزانه زینو دغه دا مسلمات تاسو خذ وسره هم لا خو سره دا غینه داسې کوي 200 مسلې دي دخل مثلا اداره کې سبب ځنبولو نو جمهور وایي د مسافر دی دا یو د قول د شرط دی په یو قول کې سوال ته تیر شو مسافر نشته سو ول سره دی دا هغه نو بحث کوي پیغمبر خدا په تبوک کې شلو پادشي او قصر وکاو ابن عمر په اذربایجان کې شپږ مشه پادشي قصر وکاو او بيقيم سره صحیح بیان خلک ابن عمر اتجاه للسر او رشو په اذربایجان کې شپږ مشه په غزا کې موږ دلکات کول بل روایت کې د حسن نوم د عبدالرحمن ابن سمره سره په بار ایران پکړو کې ابا جمع نه کوله او دلکات به کول انس بن مالک ويم د عبد الملک بن عمر سره په شام کې دم یې شه د رکعات به کول ملاح اذا سار في سفينه فيها له وماله وكذا المكاري الذي يسافر دائما فكرم الذي يقتل عند الثلاث لاطلاق النفس وقال احمد لا يقصد نت اقامت د اهل کلام دا چې په دې ګړو چیرې ساتي کنه په دې مېرو کې ګرځي قیل ایسه والسيد مقيم ځکه چې اقامت دا سره اصل دی
نه د یو مرانه قبل مرات زین او غم مقیم دي اکه دا ګجر یا شیری وغیرہ ساتي غړي شماره ساتي ال توسیګ دلته نیت ته فالس پینځله سوجو بس دا پوره بیا نور مسافر په مقیم په سیمون کوي یو جز د منځ کې سلور پکړي مالک یې رکعات وکړه کوي پورا وکړي کنه نه وکړي یقت المسافر مقیمین پورا مقیم مثلا منتفوت شو پکړي کې په سفر کې نیم غړي په حضر کې قضا ده په سفر کې پورا کوي په سفر کې د قضا په کور کې کوي نیم غړي وکړي ا مسافر په مقیم په سیمون کې دوه رکعات وکړي ا مقیمین مخبل مسوره کوي دا پکې د ثواب الاسم ده ویلې وإذا ضربتم في الأرض چې کله سفر کوي پزماکه کې فليس عليكم جناح فتاسو ګناه نشته دي دا ګناه ورته ولي وي ځکه د خلکو په سینه کې دا ګناه ناشته ده چې لکه دا موسی لور کاته او ما خو دوه ان تقصروا في ان تصوا من الصلاه که قصر کوي نو کولای شي او داغینه پس ان خفتم په دې سلسله کې بیا یو بحث ته اکثریت علماء وی ابو حنیفه او مالک وغيرها چې قصر فرض دی او احمد او شافعي او احمد یو روایت چې وردا چې قصر وکړي که قصر نه کوي نه پوره کول شي شافعي مسلک دی په دې سلسله کې د حضرت عائشہ او حضرت عثمان بن عفان روایت شروع کړه اكو بیا امیالو کوي امیالو نو دلته پکې امیال مشته دي یو قول زمونږه دا دی چې 450 میله مزل بل قول زمونږ دا دی 520 میله مزل بل قول زمونږه 300 میله مزل په میلیونو کې بحث وشته او امام شافعي وایي چې قصر واجب نه دی اتمام افضل دی خو لیکن ځکه چې ګناه نشته دی او عام علماء وایي دا ګناه ځکه ویلې چې چون کې د دې سړي په ذهن کې ګناه ناشته ده نو ځکه یې او بیا روایت پیش کړي نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دوه رکعات پوره مونږ او قصر نه دی غیر قصر الانسان نبیکم مخرج النسائی و ماجه دا بخاری او ګل چې الله پاک دوه رکعات بیا په سفر کې په حضر کې دوه حضرت عائشہ چې کړي دي هغه بیانات یې حضر پیش کړي ما ته تکلیف نشته دي یا د نور څه خبرې کړه ډېر روایت او ډېر بحثونه کوي او ان خفتم کيریدلای نکیرو الا بدکم ځکه خدا ما قید شکن او زمون په نظر د اکثر علماء په ذکر پکې نشته یو احناف دا عادت ته چې دی پکې مفهوم الشرط نه معتبرای مفهوم العلت نه معتبرای مفهوم الوصف نه معتبر کشره یریدای نو کنه یریدای دا صحیح نشته او کم خلک چې مفهوم نه معتبرین علوي چې د دې مفهوم څه بل فائدہ نه دا اتفاقیه دی په هغه زمانه کې چې زبر راوته نه هر وخت به یاره دلته دشمن دی زمون په معنی خو تاکید به شرط او حاجت نشته ځکه چې مو خایل دی څنګه مفهوم قائل دي نه بل فائدہ پکې نه و او ولا فائدہ دا اغلب دی په هغه زمانه کې بدا قید احترازي نه بلکې اتفاقي یو خبر شو او بیا پکې ابن کثیر په یو وخت نقل کوي او دلته علماء نقل کوي قابلیو کتل اغم نقل کوي کې شامل و نقل کنه غوڼه کوي نغوي دا په قرآن کې وایي صلات السفر نشته دي څه په کوه حدیثو کې شته په قرآن کې صلات الخوف شته دي او صلات السفر په حدیث کې دي هم په بل قد يقال په دې وخت بیا د ابن قیم رحمه الله څه تفصيلات دي چې سره تکلی کې وی حاضر کړي او امن دي یره نشته دي څلور رکعات وکړي سنن بم کوي دعاګانې وغیرہ تسبیحات هر څه وکړي پورا وکړي کله نه جوړ دي یره دا مشکلات دي کئی بسالو کم باور ورن خرابوي لیکن کیفیت به اعلان لړکی سفر دی یره نشتی دو رکعات وکړي کمیت خو به دغوي لیکن کیفیت به وګړي دوا یری دي هم پکې سفر دی هم پکې سیاره ده نو هم دي دو رکعات وکړي هم دي لاندې وکړي او سنن دې هم لګي اپا کې لا بل باس او دا قصر الکیفیت ته قصر الکمیت نه دام پکې وایي دا کله احتراجي نشو بهشکه کافرانو ستاسو لپاره دشمن واضح دې پوښي
نو عدوان دی محمودی کو بچا باندې په واو باندې واو جمع د عدوان مفرد دی نو سو کوئی عدوان راو د اعداء په خبره پوښوي د دې وجه نه سو کوئی دا مصدر دی نو په دې وجه باندې اطلاق پټولو کې دی شي او یا د دې وجه نه ویل شو چې مصدر شو یا اطلاق پټولو وایذا كنت فيهم اوس دا د مخکې حیات وضاحت کيره او نو سشل بکو کیفیت سره کله چې پیغمبر ته په دې خلقو کې نو مخکې موږ په کې ټول دم شي څو په کې دم نو مونږه فليس عليكم پیغمبر هم نو اوس دې پیغمبر راوېستو تجرید وشنو ته تجرید وي دې راوېستو مخاطب کو کله چې په دې خلقو کې فاقمت لهم الصلاه نزل ودري فلت په دې وخت کې یو درې امامان حسن بن زیاد ابو یوسف ابراهیم علیہ امام شافعی شاگرد ابراهیم مزنی اغي وې دا پیغمبر مسله ده دا مخصوصه مسله سو کوئی دا منسوخه ده سو کوئی دا مخصوصه ده چې پیغمبر یې دا کار کوي نو چلوي ستا او زما مسله ده لیکن عام علماء ان صحابه کرام هم د پیغمبر خدا نه پس دا کار کړی او پیغمبر ته مخاطب ته چونکی د دې مشر دی نو ځکه هغه ته ویلي نو عام علماء دا وایي چې پیغمبر خدا په کې هم دن لري نور په کې دن لري عامه الفقهاء په دې قائل دي او دا امامان ټول د پیغمبر خدا نائبان دي نوابه وقوام ما كان يقوم به حكم غيتم لکه بل القران خذ من اموالهم واخل پیغمبر ته یوازې نه وایي تا ته هم وایي ما ته هم وایي خو چون کې هغه وخت مشری دا غوان خذ من اموالهم نو په دې قران کې درې قسم خطابات دي یو خدا چې پیغمبر مخاطب دی او حکم پاغه پوری باندې دا څه خبرې مشته دا بچت راځي څلور بیارم کولای شي او پنځم کو او شپږم کو او بلا محرم کو دا خصوصیت دویم خطاب دی پیغمبر ته په دې بنیاد چې دا حکم تور سوا دا تور رسول مسری چې موږ مشر کله چې پکې فاقمت لهم الصلاه مون دې ودراو نو بیا فلتقم چې ودراو بیا فلتقم ان اراده کې چې مون ودرای فلتقم ولي طائفه منهم یو جماعت د دینه معاک استاسره په دې صلات خوف کې تقریبا سلیر شتي کشپارستی طریقې راغلي دي نو عراقي وی ولستی ابن ربی وی سلیر شتي او ابن قیم وی یشفق بی او یودی او شاه صاحب محترم مرګره شین د شفق ودی بیا دشمن تکم طرف دی د قبله په طرف ته غزان طریقه ده دی خو غزان طریقه ده چې دشمن په دې طرف دی قبله ته استا قبله داسره ځان سره دوه مرګري دوه ډلېګه دوه صفقه دوه یا سوچي شلتنه دی جو دوه یو مثال په شکل باندې یو ټول به تاسو راولاري لس په مخ کې سب کې لس په ورس سب کې نو چې قای رکوع تلاشي ټول بلارشي نو چې سجدي ته ځي نه مخ کې سب په رکوع سجدي تلاشي او دویم په سجده کې نزي ابو ولاري نو چې مخ کې نه سب سجده وکړي نو بیا بل وروسته خلک سجدي کوي دا خو چې قبله ده دشمن دی خواله بیا بسکه یو بتا سره ودرېږي یو به دشمن ته ودرېږي یو بتا سره ودرېږي یو به دشمن ته ودرېږي نو چې ودرېږي نو چې کله بیا اوس د ابو حنیفه ته پوښتنه کوي ابو حنیفه د عبد الله ابن عمر یو روایت پېښ کوي بخاری مسلم کې هغه دا چې یو رکعت با یو سره وکي یو رکعت با بل سره وکي اوس اخو نور نه کوئی وسیل وکړو دا حدیث بیا د ابو حنیفه مسلک هغه یو رکعت به سره وکي دی بلش دشمن ته ودرېږي اخو بودري خبرې باندې کوي نو چې بیا رايو رکعت دی بل سره وکي نو دی بلار شي دی به سلام نه ګرځي فال تبودري کې غمخ کېدل بدل تر شي کال تک هم کول شي او خدای شری د منځي شي نن تبار شي او رکعت بدل توکړي سلام وکړي بیا بابل راشي دا حدیث بخاری کې شته خو دې پوره تفصیل سره شته او دا سالم د ابي حسم حدیث ده الشافعي او مالک باقي قائلاني احمد هم باقي قائل له ناغوي چې دوه ډلې بکو یو ډله او بل ډله دواړه به امام سره مرګري شي چې ودرېږي نو امام برکو تلار شي نو سجدي ته بلار شي نو مخکې ډله په ولګي د امام نه پرې مانځه کې ځان لشي نو چې ځان لشي نو یو رکعت به امام به پرې دوه رکعت په وخت دې پرې وخت رکعت ځان لګي نو سلام به وګرځي او خلاص دې موږ ابل ډله چې کومه ده اگر چې امام دوه رکعاتو کې امام سره شامل شي نو چې امام سره شامل شي امام قیدی کې کېناستو نو بیا شافعي مالک خپل کور کې اختلافات کوي نو امام مالک وایي
چې دغه دي کې به امام چې قاعده کوي نه په وخت کې به پورته شي او زر برکات بل وکړي چې بل رکعت وکړي نو امام بلاناس دی امام سره په سجده کې په دې سلام کو شامل شي زه کوینا امام به سلام وګرځي ادي به دوباره دا پکې د سالم حسمه طریقې ټول جایز دي علما لیکي دا ټول جایز دي نو غوردا دا او غوردا دا جګړه پدې کړه او ظاهر د قران د احناف کو د مسلک د عبد الله ابن عمر د حدیث سره برابر دی یو بل سره ودرېږي اږي دوار سره لري فل تقم طائفه منهم نعم والله خذوا وادخل هذا طائفه تاسل اسلحتهم مسلح بل هغه وسلې چې هغه په منځ کې سره استعمال ولې شي دغه کوي شي نیو شي منځ ته نقصان سره لکه ترشوا چارشوا تماچا ټوپلي شي چې هغه مونږ سره کېدي شي نو وادي وسلې دا پکې بل شوا یو سره تماچا ټوپه کې ارته شوی موزیکی وای او توري غارته شوی موزیکی وای او اسی تاسو ته خبر کېږي چې تاسو زین چې تراشي چې لکه ټوپه سره په راړي مونږ بکی کنه وکی څوک چې دلته اسلحتهم چې منځ ولر دی اغي بخله وسله ونسي عبد الله بن عباس يقول له هغه څوکیان چې ته یې غیب وسله ونسي دا پکې بل فاذا سجدوا زم په نیمه فاذا سجدوا چې کله سجده وکړي یو رکعت سجده وکړه او د شافعي سره د مالک په فاذا سجدوا فاذا صلوا ما یدلې یو رکعت یو ډېر ماتر مونږ وکړو یو رکعت مو کو دې په دې درېم رکعت پورته شون نو دې بزر تر خپل مونږ وکړي نو فاذا سجدوا سجده وکړه درېم رکعت اول یعنی فاذا صلوا ذکر د جزء مراد نه کول ټول مونږ اخلاص ځان په معنی اذا سجده وکړه مونږ نه کړي فاذا سجدوا سجده وکړه رکعت واسو اوس به دشمن ته مخ وريږي هغه نه سجدوا مونږ پورش فليكونوا وراءكم غبلا شورستو ولتطائفوا الاخرى را بشي بلدنا دا اوس د شواقو د پاره دي لم يصلوا چې موږ نه کړی مطلب هغه مخکې مخلص کړی دي دینه معلومه شو چې دینه نه کړی هغه موږ کړی دي دې اوس دایي مسلک معلومي او دا غځنه زموږ مسلک معلومیږي فاذا سجدوا سجده موږ نه کړی یو رکعت پاتې اوس دا غځنه زموږ مسلک شو لیکن دا راځي چې بل لم يصلوا چې موږ نه کړی مطلب هغه وخت خلک مخلص کړی یو رکعت امام سره وکړو ایو رکعت ځان وکړو نو لم يصلوا التسجدوا ان يصلوا فليصلوا معك رکعت مستسر وکړي بیا اعتراضونه کوو جوابونه کوو دا طائفه مذکر دی که مؤنث وای مؤنث دا د ټیک وی ول تعدی مؤنث شنو نو چې مؤنث لا يصلوا دا واو سکی فليصلوا بواو سکی فليكونوا وراءكم دا پکې سکی وای لفظ معنا بیا تګوره لفظ دی ګوره مؤنث دی نو ول تعدی طائفه معنا ته ګوره مذکر دی لم يصلوا او د جمع د مذکر شنو یعنی په قران کې دا خبره اوره په عربي دي کنه وليأخذوا حذرهم وادخل خپل يرى نو يرى صفات تمثل شي دلته تخيل تخيال کې براسي وې دا ير یو شی دی مراسي کلک نیولې دی نو يرى به ټوپک او تماچه په شان یو شی جوړ کې بیا ما نیولې دی دا تخيل ولذا اثبت الاخذ تخيل الا بأمر يحدث بالاخذ ان د بچاو د یری دې باندې کې چې بس ځان بغافل کېو په منځ ولر دی او د سی نه خیال بساتی هم موږ کوي هم خیال ساتي د دشمن را منډه کیو په حمد وکړي په دې مانځ کې هم خیال ساتي وایي یې د وخت کې د مانځ تر په توجه پر سمنده د سیم راځي حدیث کې راځي په مرغدا یو ځل سره لګلې په دې غره باندې راځي چې سمسي غره روان دي کنده روان دا په روایت کې دا د یری په دې وخت کې د خیال ساتي دي نه چې بس په ایمان کې غافل شي او بس خبر بخلاص شي واصلحتهم وصلي خبري نو وصلي واغسلي خو یو دی او دا یره خو د یو شین د مجازن نیول سنیو کې حقیقت شو بلکې مجاز ود الذين كفروا دوس غني کافران لو تغفلون کتاسو غافل شي ان صلاتكم دخل وصلونا وامتعتم دخل سامان کفر ابرستن تلانا فيميلون عليكم من الوعد حمله بكره فتاسو يوزا ولا جناح عليكم مش جناح فتاسو ان كان بكم اذن كتاسو ضروري مغران یا تاسو ناجور ان تزوج لكم چې تاسو ناجور وسټینګ ولنه شي درنیږي د باندې یا باران دي خرابيږي وخذوا حذركم بیا در په ما چې وسله خو دي کیه دا سامان د یری
واخلې خپل یاره بیا به تخیلو کې دا یاره یو شی ما نیولې دي واخلې خپل یاره ان خیال ساتي او ان الله عد دا یاره دغه خلای دغه چې الله تعالی په کافرانو عذاب مهین عذاب سپکون کې نو ستاسو مدد الله کوي او دا په هم پکم کې دی چې لکه و یره زکه خلک چې دشمن باندې غالب نه که دشمن غالب نه دا الله عذاب ورکړي فاذا قضيتم الصلاه کله چې موږ خلاص بیا به موږ الله یادوي یو ترجمه دا چې موږ خلاص نه ځبانه چې موږ خلاص اوس نو څه کوو بیا یادوي یو ترجمه ده دوه ترجمه کله چې موږ کوي نو فذكر الله یادوي لنا قیاما ولړ وقعودا فناستي وعلى جنوب بدر دا غشوا چې په حالت د مسابقه او د مقارعه او د مرامات غش ولا او الله اکبر الله اکبر الحمد لله رب العالمین اسرا کاټه نو دا هم روانه د شوافیو په ځبانه موږ په نیمه هم نه کې کنه او دا یې په ځبانه په دې کې بیا تاسو نو وخت خبر کړی او زائی یا مکحول یا امام بخاری پیغمبر خدا صلات خوف دغه کوم دی په خندق کې موږ کړو ما خام په روایت کې ما خام په بل روایت کې ما خام مازیګر دواړه په بل روایت کې مسبخین مازیګر ما خام دریوانه بلکې مسکون ترمتل کا نو دام پک بل تراویم د پښې ځل مصلات او شد خوف نو شوافی مسلک درش او زم په نیمه بس صبر کې البته یو سړی د شي دشمن روان دشمن نه اسی تیاروي یا چا ورته ویلی دی دا دشمن دی او دشمن بیا نو بیا به اعاده کوي فاذا اطمئننتم کله تاسو چې مطمئن شوي اقامت فضیل شوي فاقیموا الصلاه منذ ودروي په خبره پوښي نو بیا مخکې هم ګورو فاذا قضيتم الصلاه چې منځم پورا کړو یادوي الله لره یادا سي کله چې منځ کوي نو په وخت مانځ کې په ولا اړیو پناستي او کله چې څنګه ختم شو نو بیا اقامت مانځ کې پټېمی کوي پارکانو سره کوي برابرۍ کوي او دا ولې ځکه چې موږ په ایماندار باندې کتابا مقرشه کتاب منقطوع موقوتا مقرشه په اوقاتو کې محدود الاوقات د ټیم نه ناره او د ټیم موږ اړول دي ګناه کبیره البته سفر کې جمع بین الصلاتین شتیو کديشت دي دا یو بل بحث دی حناب قائل ندي او شوافی مالکیان اکثریت علماء قائل دي سوق په مطلق سفر کې سوق وینا ګړندی سفر کې سوق مطلق سفر سوق ګړندی سفر سوق تقدیم ناروا ده خو تاخير جایز ده سوق دواړه جایز دي شوافی خو دواړه جایز تقدیم هم جایز ده تاخير هم جایز ده مازیګر ماسپخین تاروا ماسپخین مازیګر تاروا تقدیم او تاخير دواړه سوق کوئی نه تاخير کاوه او تقدیم مکوا سوق مطلق سفر نه له په سفر کې غوړه دا اتفاقا ده چې هر موږ په خپل ټیم کو غوړه خو اتفاقا ده او حنا په دې قائل نه دي نو شنری نغوي سری جمع بین الصلاتین دا جمع سوری ورته وي او جمع فعلی ورته وي سوری او فعلی څه مطلب ماسبخین به د ټیم اخر ته ورسه او مازیګر به د ټیم اول ته کې ماسبخین به د خپل ټیم اخر ته او مازیګر به د خپل ټیم اول ته نو چې کوم شي په سفر کې نو مونږ به وکي معمولی قاضي په مسکر راځي وشي بیا مازیګر دا خبر ما خام مسلم کوم د قشانتي دیتا جمع سوری ویلے شي جمع فعلی شوکانی یو ځل کتاب پڑھے په دې مسله جمع سوری جمع وکاو بیا وسو دې خپل خبري خلاف کړي په نل اوتار کې چې ما مخکې خبره کړې خو داګه نه واپس شم جمع نه کوي هغه ته جمع سوری وای جمع فعلی ورته وای او د شاه انور شاه کشمیری په نوم یو بل څه مسله مشته هغه مسریات درکه چې مقرر راوړل نو غدا ده چې یو زنان هغه بیمار ده هغه ته مسو استحاس یا د مسافر وای مشکلات دي وطن د مسبخین دوه ټیم دي یو ته اختیاري ټیم وای یو ته استلاري ټیم وای نو مسبخین ټیم اختیاري کوم دی چې زوال وشو د مثل اوله پورې مسبخین دي او د مثل ثانینا د مثل د مازیګرم دي مسبخینم دي نو دې مثل ثانی کې کایې په حالت د مجبورې کې بکې نو دام پکې وای او چې نه مې کوه دا پکې د شان ورشا خبر شو دا د استحال مستحاضی د پاره د مسافر د پاره
بیا پکې مولانا بنوري د بحر حواله ور کوي بحر رایقو چې بعض خلک د حج په سفر کې زی اوس جمع کوي او طریقه ورته یاد نه نو طریقه ورته خین معلومیږي چې مونږ هم قایل یو په حالات مجبورې کې خبره پوښوي نو غدا چې جمع کوي نو جمع په ټیم کې به مسبخین چې کې نو دا په یال په مانزه په ټیم کې به په مانزه کې دنه یا د مانزه مکه چې مسبخین کون مازیګر به سره کوم نیت پکې او مخکې به مخکې کې ورستو به ورستو کې په منځ کې نوافل ونه کې او یو کوي پوښوي یو ځل طالبان تماوي یو بل خبره پکې مورا په لندن کې ناس ته مسبخین مونږ مونږ راغلو زوم یو مونږ راغلي فاروقي سي د ملتان الکه ما لندن ته زونو روان شو وختي د مانچستر روان شو نو 3 غنټې مزله موکړو په گاډي الته زموږ دفتر دی نثار نوم دی یو دغه زموږ ناظم دی الترالو شیم ته اوس کله سپږی چې سکو او ډوړې له ورازو ډوړې له چرالو نو منځم وکړو الته دو کسان دی یو عرب دی یو غیر عرب دی غیر عرب خصوص په جنم د کمزې دی خو دی ماسپخین منځ وکړو چې ماسپخین چې ما سره وکړو هغه امام شو یره خو نه وځه خو د پروانه ساتو مونږ یو څو چې مونږ شو اوس بل مونږ کوي ما سره مونږ نه چې مونږ شنو ما تاسو د کوم مونږ کو ما زیګر مې دا تاسو څنګه جمع کوي مسافر مې څنګه مسافر ویزه اصل کې د افغانستان یم په خور کې اوسېږم او دلته انجینیرینګ مسافر مې دا مسلې باندې باندې دا تاسو په ګلاري وسره وېستي یو سره په لا شي انت مسافر نه منځ ته په وطني مدل ته جمع کو دا خو سره په سفر رواني باغې کې بحث دی چې آیا دې به جمع کوي کنه هغه نرزمونو التم کوله تیمم نمودو گنج خدا بو ام مختشودم ازدشم په سفر کې جمع نه سفر دی دا څنګه چرته جمع کولونه کوي ګوره ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا مول په مسلمانانو باندې مو فرض دی ټیم په دې نه نه چې دی مول په بل اول وخت کې بعض خلک منځونه کوي دا ټول منځونه ماخام کوي اټول منځونه مسحر کوي نه دا په ټیم فرض دی منظم فرض دی او ټیم فرض دی ولا تهنوا في ابتغاء القوم سستی مکوي په طلب د قوم دشمن کی کمزوري کې غایمو کتا سن خود درد مو خوګيګو ان تكونوا تعلمون کتا درد مو نو خیر لیکن فانهم يعلمون غيم درد مو کنه کما تعلمون وترجون من الله بل خبره تاسو کم على ثواب لريد الله ما ده هغه شي لا يرجو تاسو په کدا پیدا ده نو دی الله عليم وحكيم ان انزلنا اليك الكتاب بالحق اوس دا قران طرف ته دعوت ورکړي او د قران مطابق عمل وکړي خبره خدا شو پرون څه خبره کړي وغه بشرو بشیرو مبشرو یا تعمو نو دا مخکې ویلو د ترمذی حدیث ته یو کمزور غوندي قومو قطاده او رفاعت واړه تر وراله دي رفاعت کې د ځان له وړه غست دي قافله راغله دا او په بلا خانه کې خرو دي دا دی راغلي غلای کړی دا بوجي تختولې دا څوک وړه بيدلې دي څوک نور څوک د شپې رڼا شوی دا بیا چې تحقیقات کې ته نبو شعر په غل کې اخلاق ثابت شو یا تومه ثابت شو نو بیا نبی کریم سلام ته قطاده لاس شو ورته زما ترنه چا توره وړي دا او زما ترنه بوجي وړي شوی دا بوجي دی ورته پاتې خدای ته واخله چې دا کېدو نو دیو لکه دیو جرګای میټینګ یو کې اوس سره چې لکه لاسه پیغمبر خدا ته ویناو کوي چې ګوره دا اوس قطاده او رفاعت دا وکړي نو څه ثبوت درشتي څه ثبوت مسلمانان دي او کمزوري خلق دي او دعوه کوي اصل پنځه کسان راشي اوس ماته خبرو کې زم ټیک وای نو پیغمبر خدا سینه کې کېناستا چې هم دا خبره ټیک نو چې قطاده راغی شو پیغمبر خدا پوښتنه تاسو ګوره په مسلمانانو باندې الزام کوئ تاسو ته سوچتي نو قطاده وایي چې یاره خپل مان یې سپری خو دې خدا خبره مې کړې نه وي دا مطلب ته چې سو شو رپاره ته ویلې ما ورته وی چې پر خدا څخه خبره کړې ده اذا ان لله وانا الیه راجعون الله پوښو کاری پوښو رستو آیات راغی نو چې آیات راغی نو دا ان ظاهر کې په دې وخت کې
خازن لیکي چې پیغمبران علیهم السلام نو غلطي کی ځکه چې هغه ته ګناه کړی تا غلط کار وکړو دا الزام ولګولې په دې وخت کې بیا جوابونه کوي چې دا خو د پیغمبر خدا په سینه کې کېناستله چې څلور پنځه کسان خبره وکړي چې دا سړی دروغجن دا غلطه خبره کوي به ثبوت خبره کوي او دا مسلمانان دي په دې الزام لګي نو دا چې پیغمبر خدا د خپل ځوان مطابق خبر کړی دا ګناه نه ګناه وایي ته سړی قصدن و عمدن پاتې شوی بخشش غواړه نو بخشش خدای دې مطلب نه دی دا د پیغمبر خدا او چې مرتبه ده خلاف الاولای تحقیق پکارو لکه صبر پکارو دام پکې بحث شو تاسو نو اخرج غیر واحد قطب ذو بن عمان یو قرآنی هون کې د عبیرق زامن دي بشر بشیر مبشر بشر یوسلی منافق او اصحاب ویلي د پیغمبر خدا صحابه مدارک حج وکولي بیا وی د پلنکی بیا د پلنکی چې وایي صحابه د پیغمبر سنن ودا دوی او كلما قال الرجال قصيرا عظيم فقال عبر خالقات سك شاربوي وبدي تمشي خطشي نمطوي ادال حاجته الفاقو په جاهل اسلام کې خلق خوراک په مدینه کې کجوري او وربشي سره بیت مالدارو راغ القافله د شام نری ور بیراورو د بت واغستو ځان له په خول راغ یو قافله زما تر رفعات واغستلا یو بار د مکنه کې خد بالاخانه کې په بالاخانه کې وسلا دا او دوز غری یو توروا دوز غری او دو توري او د دې سره سامانو دې یو سړی په کې غلا د شپې وکړه مخاله خانه وشته ولا فامرست وصله چې زما شتر میراغلی په ورارو خبره په موږ بیګا چې زیاته کې بل شپه کې زنګ بالا خانه شلولې ده او طعام ته وړې دي وصله وړې ده موږ تحقیقات او تفوس موږ وینا شو چې د بني عبیرق ځامن ولا کار کړی او د بیګا یو بل کړو او دې ودا کار کړی بنو عبیرق خبر شو موږ تحقیقات کو اذن په خیال کې دا لبی دي مثال وکړي او سړی خو مسلمان صالح چې لبی خبر شو تر ویستله په دې بسراوي چې دا په ما باندې الزام نکوي زغلا کان کومه په ټول په کې ته خومه یا بغلا خي هغه لکه سړی نو په څنګه شته نه مونږ تحقیقات کوو په ځین کې شک پیدا نشو شم دق کوي تر ما ته ویلې چې ورارو لاشه پیغمبر خدا ته ورته یاد کا را په سمتان ما یا رسول الله یو قرنه په مونږ کې ظالمان دي قصد کړ زمنا ته رفعات انداغه بارخانه دا کندر کړی دا واغست وسله او طعام واپس دي وسله او طعام د دې شو حاجت د دې پیغمبر خدای زو تحقیقات کوم او خبر شو لا سړی ته هغه اسیر ابن عروه خبر یو صدو کړی راغون شي جماعت محلنا پیغمبر خدا ته یا رسول الله قطع النعمان او قطع الرسول اهل بیت تمنا یو قرنیتا مسلمانان دي صالحان دي نسبت غلا او تکي شبوته وای قطع راو په سنت خبر مکړی ما ته قصد وکړي قرنیتا چې مسلمانان دي او صالحان دي او تی ولي په غلا نسبت غلا کې به شبوته واپس شما او ارمان دي چې زباز مال پرې خو ده دا خبره مې نه کړی الله پاک فقال الله تعالی المستعان قال ما قال رسول الله قال خپل ترته مې ویلي نغويش الله المستعان دا ورته قران راغی دا آیت راځي اوس دا خبره چې پیغمبر خدا دا خبره ولې کړې ده په دې بنیاد چې هغه ګڼ کسان دي او دا په خجل کې کېناستره ګمان دار راغله لتحكم الناس ما تا کتاب ورکړې ده بالحق متلبسا بالحق ده حق سره دې لپاره چې فیصله وکړي د خلکو منځ کې د خو د بدو منځ کې بما اراك الله رشتات الله خذلی دي یا د وحی په شکل یا د اجتهاد په شکل دواړه په دې نه کوي نو پیغمبران علیهم السلام اجتهاد کوي کنه کې مخکې ظلم خبره کړی ده ولا تکل للخائن قسیما مکه ګټه د خائنان د لپاره خیانت کوونکو د لپاره چې د عبیرق زامن دي بشر بشیر مبشر دي یا طعمه ارسو چی خصیما خصیم په معنا مخاصم داغي د پر وکالت مکه وا خائن خان يخون خون خائن داغنه صيغه فاعل شو او تاسو وایي دا خان زکه خان دی چې دا خان هم د قسمی دا یاد درا ټیک دا خان د خیر خبر وي او خان ګوره دا د عربی ته نه دی خان په عربی کې نسبه مسافر خانه ته وایي ټول ته وایي چې خلک په شپه کوي او خان په دې دا ترکی لغت دی یو معتبر سړي ته خان ویل شي دا عربی نه دا خان يخون خون ځان نشي دی او دا خائن ځان نشي دی اګه دا وین دا بیا خائن او خان بده وته نه البته خبره کوم چې خان ته ذکر خان دا خائن دی دا بعض کسان چې خبره کوي نو خان غوري عربی نه دا خان نن سبا عربی کې څه ته ویل شي مسافر خاني چې خلک کې شپې کوي هغه ته ویل شي او خان دا په لغت ترکی کې دا ویل شي مشرطه نو مکه کې د خیان کوم لپاره خصیمه واستغفر الله دا الله نه بخښ غواړي تا قطعه ویلي او تا قص کړی دی ته ما صفای لپاره په دې پوښي دا وی وما قالوا سلام قطعه داس ګنا نه و ګمان دا و چې دا خبره حق ده نو ذکر ورته الله بخښ وړه
لیکن د پیغمبر خدا مرتبه او چته دا او معصوم دی نو دی وجنا ته هم د نقصان کېده چې دا مناسب کار شوی دی ځکه په دې وخت کې بعض کسان راځي چې پیغمبران غلطۍ کوي نو دای دلی پیښ لیکن دا خو د پیغمبر خدا غالب ګمان دی او د خپل ګمان مطابق سره خبره کوي د خود ګنا نشي ویلي بهشکه الله بخون کې مهربان دی خبره پاوه کړه یوال دان یا تومه مسله دا ان انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحكم بین الناس هغه تم وی تا تم وی ما تم وی بل تم ولا تجادل بحث مکوا مجادله مکوا بحث مکوا عن الذين طرف د حقسان اختانون په هم چې ځان په نقصان کې اچي يخونها ان الله لا يحب من كان خوانا هغه څوک چې ډیر خاين خیانت کوي اسیمن ګناګار وي ګنا په خپلو کې الزام پر لګي او یستخبون من الناس شرمیږي د خلقونه لذي ترجمه ځان تکول کوي د خلقونه او دا پټول کوي حیا ان چې غل ثابت نشم ولا یستخبون من الله او دا الله نه ځان نه پټي دا الله نه پټي دی نشي کنه نو څنګه ولا یستخبون من الله ویل شي نو ولا یستحیون من الله چې الله نه شرمیږي نه دې ته مشاکله او مشاکله د خلقونه خو سره ځان پټول شي د الله کې ته سوې یغه ته پټول وي مشاکله یستخون الناس خلقونه ځان پټوي او د الله نه ځان نه پټوي الله نه حیا نه کوي د حیا قسم سوې الله نه ځان نه پټوي وایي د الله نه پټول شي وهو معهم الله الذي خلق سره دی اوس نور خبرې کو دا کار خبره دلته الله نشته یو د ابن العربي چې هغه د وحدت الوجود قائل دی ما او تا ټول دا ټول الله دی مونږ سوګو په دې تم نه پوهیږم زم نه پوهیږم خاص خبرې خو باندې مقاله په لیکل دا یو پروفیسور نو چې خبردان کیو دغه لک شروع